امامز دي ائمه مساجد دي علماء کرام دي کم ځایونو کې زه د هغوی خو یو خو ډېر زیات شکریا ادا کول غواړم چې هغوی هره ورځ د امام بارګاه د لاوډ سپیکر نه د جومات د لاوډ سپیکر نه روزانه خلکو ته اعلان کوي، خلکو ته احتیاطي تدابیر باندې د عمل کولو دپاره هدایات ورکوي، تبلیغ ورته کوي باقاعده. دا یو ډېره ښه خبره ده. دا به انشاءالله زموږ پوره کوشش دی چې موږ روزانه بیسز باندې همدغسې جاري ساتو. دویم زما د خپل ټولو د کورموال عزتدارو مشرانو نه کشرانو نه دا ورته زما سپیشل ریکویسټ دی چې موږ تاسو ته د خپل زموږ چې کوم د ضلعي آفیشل فیسبوک پیج دی تاسو ته په هغې باندې موږ د بازارونو لحاظ سره یو شیډیول درکړی دی. دا د دې صرف واحد مقصد څوک بازار نه منع کول نه دي. مقصد صرف دا دی چې تاسو مخصوص ورځو باندې راشئ، بازار کې به رش کم وي. چې بازار کې څومره رش کم وي نو تاسو ته په خپله هم دکاندارانو ته هم او سرکار ته هم په ایس او پیز باندې د عمل درآمد کولو هغه چې کوم افرټ دی یا چې کوم دغه دی هغه به اساني وي. نو تاسو ته زه دوباره درخواست کوم تاسو خپل شیډیول د خپلو علاقو زموږ فیسبوک پیج باندې وګورئ. زه به د خپل میډیا ملګرو ته هم په واتس اپس باندې یا چې کوم ځای کې پاسبل وي وربه لګم تاسو په خپل سوشل میډیا پیجز باندې افیشل پیجز باندې تاسو ورکئ چې خلکو ته هغه میلاو شي. که په دغه باندې عمل درآمد وشو د دغه واحد مقصد چې سپریډ کم شي. چې څومره سپریډ کمی انشاءالله زموږ امید دی کیسونو رفتار به هم کم شي. چې څومره د کیسونو رفتار کم دی انشاءالله همغه عمره به موږ ټول کو هغه سرکاري ادارې دي کو هغه زموږ دلته منتخب نمایندګان دي کو زموږ خلک دي موږ مجموعي طور باندې به موږ د وایرس چې کوم منفي اثرات دي د سپریډ په وجه چې کوم اموات دي دا به موږ په خپله ضلع کې انتهایي طریقې سره دا به موږ کم کړلی شو. زموږ ریکویسټ دی د انتظامیه طرف نه د صحت د ادارې طرف نه زموږ چې څومره جمله سیکورټي فورسز دي کوم چې موږ سره په دې کار کې منډه ترډوئ لاکډاون ایریاز کې موږ سره منډه ترډوئ په هسپتالونو باندې ولاړ دي په کوارنټینو باندې ولاړ دي عمري ډوډۍ دپاره ولاړ دي. دا د موږ د ټولو طرف نه ته درخواست دی چې مهرباني وکړئ په سماجي فاصله په بازارونو کې په حجرو کې په فوتګیانې بعض اوقات ډي ایچ او صاحب ډېره یو اهمه خبره وکړه چې فوتګیانو کې هم پکار دی هغې دپاره هم حکومت باقاعده چې فاصله وکړلی شي لاس میلاول یا زموږ چې کوم د پښتو دستور دی چې د هغې نه لږ اجتناب وکړلی شي نو په دې شیزونو په وجه باندې به د مرض نه بچاو هم ممکن دی او د سپریډ به هم په زموږ ضلع کې انشاءالله کم شي.